الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. سورة نساء شروع آخری رکوع دا مخی آیتونو کې د عیسی علیہ السلام بارکه تذکره وکړه چې هغه الہ نه و، د الله بنده و. څوک چې د هغه د الوهیت عقیده لرله نو د هغې نه دې منع شي، د هغې نه دې قلار شي. الہ یک یو دی، د الله نه اولاد شتی، نه چاله اختیارات ورکړلی. بل ځای کې الله رب العزت وی نه د الله بیبي شته، ولی اولاد چې کېږي نو د هغې دپاره خو بیا خزم پکاری. الله رب العزت اولاد ته ضرورت نشتی ځکه چې الله رب العزت اختیارات والا دی. الله رب العزت باندې څه عاجزي پې نه راځي، څه ضرورت یې نه راځي چې د هغه په ځای باندې بل به نایب کېږي، د هغه په ځای به بل راځي کینی به، د هغه مرسته او امداد به کوي بل څوک. نو چې دا خبره نشتی نو د الله اولاد هم نه وي. بل له ما فی السماوات و ما فی الارض، د الله په ملک کې دی هغه څه چې د الله چې اسمانونو کې یې ځمکه کې دي، دا ټول د الله ملک دی. او قانون دا دی چې اولاد په ملک کې نه راځي. حدیث کې هم راځي او د اصول هم قانون دی. من ملک ذا رحم محرمین عتق علیه وی، څوک چې د یو نږدې رشتہ دار مالک شو نو هغه خود به خود ازادیږي. د نږدې رشتہ دار څوک مالک نشي جوړوي. اولاد دا په نږدې رشتہ دارو کې راځي، ډېر نږدې دی. اولاد شو، دارنګې پلار شو. یو سړي نه چا تپوس وکړو دا څوک دی، نو پلار په باره کې به دا نه وایي چې دا زموږ خپل دی، دا زما خپل دی. پلار ته به خپل نه وایي، پلار باره کې به دا وایي دا زما پلار دی، دا زما دادا دی، دا زما بابا دی. نور چې کوم دی هغې ته ویلی شي خپل، لیکن پلار په باره کې به دا نه وایي دا زما خپل دی. پلار په باره کې به دا وایي دا زما پلار دی. پلار باندې شرمیږي به نه، بعضې خلک پلار باندې شرمیږي. نو الله رب العزت یک یوازې دی، د هغه څوک چاله یې واک او اختیار نه دی ورکړی، څوک نایب یې نشتی، نازولی یې نشتی. اوس د هغې په بل انداز باندې تشریح کوي. تاسو وایئ عیسی علیہ السلام الہ دی. نه عیسی علیہ السلام الہ نه دی. عیسی علیہ السلام په خپل باندې په دې خوشحالیږي چې زه د الله بنده یم. عیسی علیہ السلام هم دا وایي، نور پیغمبران هم دا وایي، ملائک هم په دې باندې خوشحالیږي چې موږ د الله بندگان یو، موږ د عباد الله یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې هغه په دې دنیا کې بس د الله نه رستو درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده مخلوق کې. نو کله چې د صفت ځای راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي عبد الله عبده وغیرہ خبر راځي. سبحان الذي اسرا بعبده، عبد لفظ دا پار استعمالی دا الله بندو. عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله دا الله بندا او دا الله رسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر چاته دعا خو دلوا نه یو ناغه چې وی اشهد ان محمدن رسوله و عبده، اوینا دا سینه دا رسول رستو دے عبد مخکی دے. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اول زب بندوم و رستو رسول شیما. رسالت خو رستو نہیں خبر دا، اول دا عبدیت خبر دا. نو عیسیٰ علیہ السلام په دې باندې بد نه غني، دینه نفرت نه کوي، دې کې تکبر نه کوي. او سوچ د الله د بندګۍ نه تکبر کوي نو الله به راجمع کوي. قیامت ورځ را روانه ده، الله به هغه ته ټول راجمع کوي، حساب کتاب وسره کوي کنه. ایمان والا هغې له به اجر ورکوي او زیات به علم ورکوي. او څوک چې د الله په بندګۍ باندې خفه کېږي چې د الله بنده یم، دې نه تکبر کوي، دې نه ځان په دې باندې ورته بد ښکاري، نو الله به له درناک عذاب ورکوي. الله رب العزت د طرف نه پیغمبران راغلي، زموږ پیغمبر راغلی، قرآن کریم راغلی، نو دې باندې منګول یو لوی دې باندې عمل وکړي. آخر کې آخریات ته مخکې موږ دا ویلو د میراث مسلې دی پکې. کله چې یو سړی مړ شي او هغه میراثي، نو یو مسله مخکې تېره شوه چې هغه د پلار کې شریک دی او میان دی جدا دي. دا میان مور یوه ده او پلاران جدا جدا دي. هغې ته اخیافي وي. هغه صورت په اول کې چې کله د میراث مسلې ذکر کول نه هلته کې د هغې تذکره کړوه. دلته کې علاتی او اعیانی دواړه خپل سکرور او یا میرنې رور چې پلار یوي او مور میان دی جدا جدایي میرنۍ، نو اصل نسب چې په شا پسې روان دی خو پلار دیګه د هغې تذکره کوي. هلته کې د هغې تذکره چې کوم مور یوی او پلاران جدا جدایي، نو هلته کې دی خو خپل نسبت دی پلار ته نه شي کولی، دا پلار بل دی. نو هغې مسله هلته کې ذکر شوه. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکة المقربون، چرے تکبر نہ کئی، نفرت نہ کئی، لوی نہ کئی مسیح عیسیٰ ابن مریم ان یکون عبدا للہ ددے نہ چی دے دی بندہ دا اللہ وللملائکۃ المقربون او نہ ملائک مقرب ملائک پدے بائیں نفرت نہ کئی، ددے نہ نفرت نہ کئی، پدے بائیں زان و تبدنخ کاری. ومن یستنکف عن عبادتی، او سوک چی تکبر کئی، چاہتا سوک چی نفرت کئی دا اللہ دا بندہ گئینا، ویستکبر او تکبر کئی، فسیحشرهم الیہ جمیعا، نو خامخا راجم بکی اللہ دیل را ټول دی ټول با اللہ ځان ته راجم کیو پیر قیامت بکی کر. فاما الذین آمنوا ناکسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل فیوفیهم اجورهم، نو الله پوره پوره ورکوي دی له اجرونه د دې، ویزیدهم من فضل، او زیات ورکوي دی له د خپل فضل نه. چا چې ایمان راوړل عمل صالح کړل نو الله بوله پوره پوره اجر ورکوي، او د دې نه بوله زیات هم ورکوي، نو زیات
دا تذکرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په دې طریقې باندې کوي چې دې لبا داسې نعمتونه ورکول کېږي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. داسې نعمتونه به چې غوږونو چرته اورېدلي نه دي، سترګو لیدلي نه دي، په زړه کې د هغې په باره کې خیال هم نه دی ورتېر شی، داسې نعمتونه وي. دارنګې هلته کې بیا به دای بل نعمت د دې نه زیات یزید من فضله، الله به ورته خپل دیدار نصیب کی. نو چې کله دیدار ورته نصیب شي د دینه به هغه څومره نعمتونه چې دي هغه ټول به تهیر شي د جنت نعمتونه. دغه نعمتونه خو هېڅ نه دي، د ټولو نه اوچت نعمت چې دی هغه د الله دیدار دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. واما الذین استنکفوا، هغه کسان چې هغه نفرت کوي، نفرت یې کړلی، ځان یې لوی ګڼلی، واستکبروا تکبر یې کړلی، فیعذبهم عذابا الیما، نو الله به عذاب ورکړي، عذاب درناک. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، او نه به امید د خپل ځان د پاره د الله نه سوا څوک دوست او نه مددګار. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای خلکو یقین راغلی تاسو ته برهان، دلیل راغلی، واضح دلیل راغلی ستاسو رب د طرف نه. وانزلنا الیکم نورا مبینا، را لېږلی موږ تاسو ته نور ښکارا. یو دی برهان، قرآن هم برهان دی، رسول هم برهان دی. ناولنی برهان پیغمبر ته ووایه انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کړی موږ تاسو ته نور ښکارا، نا قرآن. دا دواړه برهانان دي. فاما الذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی په الله باندې، واعتصموا به، او منګولې لګولې د الله په دین باندې، د الله په کتاب باندې، فسیدخلهم فی رحمت منه، خامخا داخل بکی الله دی لره په خپل رحمت کې او فضل کې. ویهدیهم الیه صراطا مستقیما، اور آن بکی دی لره په نیغه لار. یستفتونک، داخل بیا تپوس کې استانا څه د کلالې د په میراث په باره کې. یو سړی دی یا ښځه ده، میراث دی، د هغې میراث به څنګه تقسیمیږي؟ قل الله یفتیکم فی الکلاله، ورته ووایه الله فتوه درکوي تاسو له په باره د کلالې کې. کلاله مخکې تېر شي میراث، کلاله چې مخکې هم څه نشتی وروسته هم څه نشتي، په بر هم څه نشتی، پلار هم نشتی، نیکه هم نشتی، لاندې کته اولاد هم نشتی. ان امرؤ هلک، یو سړی مړ شو، لیس له ولدون چې نو د هغه اولاد، وله اخت د هغه یوه خور وه، فلها نصف ما ترک، نو د دې خور د پاره نیم مال دی د هغه نه چې پرېښودی دی رورې. دا کم سړی چې مړلی د ده یوه خور ده، بس نورې څوک نشتی، نو د دې خور د پاره نیم مال دی. نیم چې د هغې دپاره بیا څوک یې چېته هلته په هغه ځای کې نږدې رشته دار نور څوک یې چېته. وهو یرثها، اوس ښځه مړه ده، خور یې مړه ده او سړی پاتې دی. وهو یرثها، او دا سړی به ټول مال اخلي د دې ښځې، ان لم یکن لها ولد، که چېرې نه وي د هغې اولاد یې نه وي، او یو ورور یې پاتې دی، دا یو ورور به ټول میراث اخلي. فإن کانت اثنتین، که چېرې دا دوه تنه، فلهما الثلثان، د دې دواړو دپاره به دوه یا د دوو نه زیاتي. فلهما الثلثان، د دې دپاره دوه درېیمې حصې دي، مما ترک، د هغه نه چې پرېښودی دی ورور یې. اوس جنکۍ دوه دي یا د دوو نه زیاتې دي، نو بیا به دې ته میلاویږي دوه ثلثه، مال به ټول درې حصې شي، نو دوه به دې والي، یو پاتې شي، هغې دپاره بیا چې نور څوک وي. وإن كانوا إخوة الرجال ونساء، او که چېرې دا خویان دي رونه، نارینه او زنانه، فللذکر مثل حظ الانثیین، نو د نارینه لپاره په شان د حصې د دوو زنانو دي. خلک چې وایي دوه خویان دي په یو ورور دي،
نو خور ته به دوه خویاندې دي، نو هغې ته چې څومره میلاویږي نو دومره به ورور ته میلاویږي. د دوه خویاندو حصه دا به یو ورور ته میلاویږي. یبین الله لکم ان تضلوا، بیانې الله تاسو ته مسائل خپل، الله بیانې احکامات خپل د دین د تیر په دین باندې د تلو د پاره احکامات بیانې کنا. د الله حکم الله په طریق د الله په حکم باندې بسنګ چلےږي، د الله تابعداري بسنګ کې الله احکامات بیانې. څومره بیان کړ، سورۃ بقره کې تیر شو، سورۃ آل عمران کې تیر شو، نو سورۃ نساء کې تیر شو، نورم را روان دي ویل کېږي. یبین الله لکم ان تضلوا، بیانې الله تاسو ته احکامات دې لپاره چې تاسو گمراه نشئ. والله بكل شيء علیم، الله دې په هر شی باندې پوهه. نو صورت په دې باندې ختمي، اختتام ته ورسید. په صورت کې مونږ وی هغه خبرې دي پکې د رعیه او د رعیت. نو سبا کې احکامات د رعیت په مابین کې دي، او سبا کې د رعیه او د رعیت یعنی بادشاہ او داغه د رعیت په مابین کې مسلې دي، احکامات دي. بادشاہ له سبا کار دي، نو د عوام له د رعیت له سبا کار دي. دارنګه په صورت کې بعضې مسلې وي دا فرقې وي، پکې منافقانو تذکره پکې وه، د یهودیانو پکې وه، د نصرانیانو پکې وه، مسلمانان خود دي. صورت کې د ظلم رد، ظلم مکوئ، په زنانو باندې مکوئ، په وړو باندې مکوئ، بوډاګانو باندې مکوئ. د ظلم پر رد کیو، ښځو نه حصې ماخلئ، د هغه د ښځې حصه ده، نو هغه دې ته قبضه کوي، نه دا مه قبضه کوه، ښځې له د هغې حصه دا وله ورکه. ښځه هر قسم چې د هغه که مور ده، که هغه خور ده، که هغه لور ده، که هغه ترور ده، که بله ده، که بله ده، خو چې د هغې څومره حصه ده نو هغه حصه د هغې ته حواله کوي. ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ په تور سرو باندې، زنانو باندې ولې ظلم کوئ. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، چرې نفرت نه کوي مسیح عیسی ابن مریم ان یکون عبدا لله، د دې نه چې دی هغه بنده د الله، وللملائکة المقربون، او نه ملائک مقرب. دې نفرتونه نه کوي، په دې باندې ورته ځان بد نه ښکاري. دلته کې معمولی یو سړی دی او د هغه چوکیداري، څوک درته وایي زه خو د پلانکي چوکیدار یم، زه خو د پلانکي نوکر یم، په دې باندې ورته ځان بد نه ښکاري. او یو سړی دی هغه د الله بندګیرۍ باندې به دی خفه کېږي، چې څوک مسلمان نه وي د الله بندګیرۍ ته نه دی جوړ دی، دی ځان له بل نوم دي. نو ملائک مقرب هم په دې باندې نفرت نه کوي، دې باندې بد نه ګڼي. ومن یستنکف عن عبادته، سوچې بد ګڼي، سوچې نفرت کوي د الله د بندګۍ نه، ویستکبر او تکبر کوي، فسیحشرهم الیه جمیعا، نو خامخا راجمع به کړي الله دې لره ټول ځان ته. واما الذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی عمل صالح کړی، فیوفیهم اجورهم، نو پوره پوره ورکړي الله دې له اجر د دې اجرونه به دې له ورکړي، ویزیدهم من فضل، او زیات ورکړي دې له خپل فضل نه. واما الذین استنکفوا، کسان چې نفرت یې کړلی او استکبر او تکبر یې کړلی، فیعذبهم عذابا الیما، الله به له عذاب ورکړي عذاب درناک. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، او نه به امید د خپل ځان دپاره د الله نه سوا څوک دوست او نه مددګار. یا ایها الناس، ای خلکو، قد جاءکم برهان من ربکم، یقینا راغلی تاسو ته برهان ستاسو رب د طرف نه، واضح دلیل راغلی ستاسو رب د طرف نه. وانزلنا الیکم نورا مبینا، او نازل کړلی موږ تاسو ته نور ښکاره. فاما الذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړلی په الله باندې، واعتصموا، مونږ لګولي د الله په دین، د الله په کتاب، فسیدخلهم فی رحمت منه وفضل، نو خامخا الله به داخل کی دی لره په خپل رحمت کې او فضل کې. ویهدیهم الیه صراطا مستقیما، روان به کی دی لره نیغه لار. یستفتونک، داخله تپوس کې استانه، قل الله یفتیکم فی الکلالة، وتوا الله فتوا درکې، حکم درکې، فیصله درکې تاسو له په باره د کلالې کې، په باره د میراث کې. ان امرؤ هلک، یو سړی مړ شو،
لیس له ولد چې نو داغه اولاد ولو اخت او داغه خور وا فلها نصف ما ترک نو داغه د پاره نیم مال داغه نه چې هغه پرې خو دی وهو يرثها دا سړی به میراث وړي ټول داغه خزه د خور ان لم يكن لها ولد کچرنی داغه اولاد فین کانت اسنتین کچری دا دوتنا یا د دوه نصیحت فلهم الثلثان د دوه خیاندو د پاره دو درې میسی دي داغه نه چې پرې خو دی وروره وین کانوا اخوه الرجال ونساء او کچری دي خیان دی رونه نارنا او زنانا فلذکر مثل هذه الانثيين د نارنا لپاره په شان د یسی د دوه زنانو دي یبین الله لكم ان تضلوا الله بیانې تاسو ته لپاره چې تاسو گمراه نشئ والله بكل شيء عليم الله دې پارشي باندې پوها الله رب العزت موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا